يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا سيد المرسلين وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود شريف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم. زما قابل احترام معزز مسلمانان غنو، په زمکه باندې د ټولو نه لوی اهمیت چې کوم ځای ته ورکړی شوی دی هغه د الله تعالی کور دی، او هغه ځایونه دي کومو ځایونو باندې چې د الله جل جلاله عبادت کولی شي، او د مساجدو ته الله جل جلاله خپل کور ویلی. د دې مساجدو حفاظت الله جل جلاله په خپل کوي. څنګه چې دنیا معاشره کې هر یو کس د خپل کور حفاظت په خپل کوي، دغه شان د مساجدو او د الله جل جلاله د عبادت خانو عبادت پاغه کې چې څوک عبادت کوي د هغه خلکو حفاظت هم الله جل جلاله په خپل کوي. لیکن تقاضا د ایمان دادا او د مسلم معاشري تقاضا دادا چې څنګه یو انسان د خپل ځان د پاره اوچته او مزیدار کور جوړي، دغه شان هغه د خپل محله کې په خپل کلی کې د ځان د پاره یو خستا او مزین کور جوړ، او هغه مشترکه کور هغه د الله جل جلاله دا کور دی چې په هغه کې د ورځې په هر یو آن کې
او د شپې په څه حصه کې عبادت کولی شي. رونو د مساجدو دا تعمیر او مسجد آبادول د دې ډېر لوی فضیلت او اهمیت راغلی دی. قرآن مجید کی اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، چی بیشکا تعمیر دا مساجدو اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائی زما کور هغه خلق آبادی چی سوک پا ما باندی او پا رز دا آخرت باندی ایمان لری، نو هغه خلق زما کور آبادی. کچری په هغه کې دیوار خراب دی دیوال جوړی، کچری هغه کې کلکی خراب ده کلکی جوړی، کچری د هغه چت خراب دی چت برابرۍ، کچری هغه کې اوبه نشته دی اوبه مهیا کوي. یعنی الغرض د مسجد ټول ضروریات هغه کسان پوره کوي چې کم کسان الله جل جلاله ورته دا لوی نعمت ورکړی دی په الله تعالی باندې ایمان لري پر ورځ د آخرت باندې ایمان لري. کچری تاسو څوک وګورئ او مسجد څوک آبادی یا په زړه کې شوق لري ذوق لري چې زما دا مسجد زما د محلې دا مسجد چې کوم دی دا آباد شي دا ښایسته شي، نو دا کسان وای مؤمنان دي. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. دا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے، ترمذی شریف کی دا حدیث تے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائی چی ورځ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد او فرمایو چی په دنیا کې هغه خلق مساجد آبادی چې کوم په الله تعالی باندې ایمان لري، او وی کچری تاسو یو کس وګورئ هغه په مسجد کې هر قسمه خدمت کوي، چاہے د صفائی خدمت ته، چاہے د خلقو ته د دعوت خدمت ته، چاہے تعمیر د مسجد ده او چاہے هغه تعمیر د عمل ده، نو تاسو د دې کس متعلق دا گواهی ورکئ چې دی کامل مومن دی. تاسو یو کس وګورئ هغه مسجد آبادی، تاسو د هغه متعلق دا ګمان او یقین قائم کئ چې دا کامل مومن دی. ځکه حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې په قرآن مجید کې هم دغه کس ته الله جل جلاله کامل مومن ویلی دی. اوس مونږ ځان ته سوچ وکړو کچره مونږ شوق او ذوق لرو د مسجد په تعمیر کې د مسجد په آبادولو کې چې زمونږ مسجد دی آباد شي، نو مونږ د حضور صلی الله علیه وسلم د دغه حدیث مبارک مصداق یو چې شوق ذوق جذبه لرو چې زمونږ مسجد دی آباد شي د الله کور دی آباد شي. او کچری شوق جذبه نه لرو نو بیا یاد ساتئ دغه کس ته مؤمن نشي ویلی کېدی. مؤمن به وي کلمه به ویلي، لیکن کمال د ایمان چې څه ته ویلی شي، پوره مؤمن چې څه ته ویلی شي هغه پوره مؤمن دی نه دی. د دې احادیثو نه د مسجد اهمیت واضح کیږي. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے ارشاد فرمائی چې حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد او فرمایا د مسجد د اهمیت متعلق خبره کو چې حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد او فرمایا چې د معراج په شپه باندې ماته د ټولو بندګانو عملونه پیش کړي شو. محدثین د دې حدیث په تفسیر کې لیکي یعنی ثواب د عملونو ورته پیش کړي شو، او تر دې پورې فرمایي چې هغه ثواب هم ماته معلوم شو
چې یو کس راشي په جماعت کې یو تینکه پرته یو دومره بوستره پروتي او هغه راواخلي په جیب کې واچوي بهر ته گزار کړي. د صحابه کرامو همیشه د پاره دا معمول جوړ شوی چې هغې به کله جماعت ته راتلل حضور صلی الله علیه وسلم به هغې ته تنبیه کوله چې یاد ساتئ جماعت کې هغه څیز مه خورئ د کوم نه چې بدبو خیږي. دا حدیث زه د دې دپاره ستاسو مخې ته ویم چې حضور صلی الله علیه وسلم د جماعت لپاره دومره لوی اهمیت ذکر کړی دی او دا اهمیت یې ولې ورکړی دی؟ دا ځکه چې په مسلم معاشره کې چې څومره مسلمانان بالغین دي د هغې ټولو دا فرض دي چې هغه د ځان دپاره یو ښکلې عبادتګاه قایمه کړي. د ځان دپاره یو ښکلې عبادتګاه قایمه کړي. هغه عبادتګاه داسې چې په هغې کې هغه ته هر قسمه سهولت موجود وي. هغه عبادتګاه داسې نه وي چې هغه رابهیږي. هغې ته ته چې کوم دی نو خانکونه ږده، په هغې کې د یخنۍ او د ګرمۍ د انسان چې کوم دی نو وجود چې کوم دی راغونډېږي. نه، دا مسجد چې کوم دی دا زمونږ په دې محله باندې په هر یو کس باندې لازم دي. بعضې څیزونه په معاشره کې داسې چې هغه مشترکه امور وي، بعضې څیزونه داسې چې د یو فرد سره تعلق وي، او بعضې څیزونه داسې چې هغې د اجتماعیت سره تعلق وي. د دې مسجد تعلق د اجتماعیت سره دی، د اشتراک سره دی. زمونږ په هر یو فرد باندې لازم دی چې د دې مسجد دپاره څه غم وکړو. د حضور صلی الله علیه وسلم په دور کې یو زنانه ده او هغه زنانه حبشي زنانه ده، د رنګ نه تکه توره ده، بوډۍ ده، ضعیفه ده. په مسجد نبوي کې یو سایډ ته ځان دپاره خیمه لګولې ده. په هغه خیمه کې اوسیږي چې کله صحابه کرام وځي نو هغه د خپلې خیمې نه راوځي جومات صفا کي، که چېرې څه خراب وي نو هغه برابر کي. کانت امرأة سودا على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو تکه توره ښځه ده، حبشي ده، ډېره انتهایي ضعیفه ده، بوډۍ ده. چې کله اصحاب د مسجد نبوي نه وځي نو هغه د خپلې کمرې نه د خپل چوپال نه راوځي او مسجد صفا کي. یو ورځ حضور صلی الله علیه وسلم راغی، وی هغه زنانه مې ونه لیدله، څه شوله؟ اصحاب عرض کوي رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې یا رسول الله هغه خو بېګا شپه وفات شوې ده او تا ته مونږ څه خبر در نه که. مونږ وی چې دې ته تکلیف نه شو ورکولی، په هغې باندې مونږ جنازه وکړله او هلته کې مقبره کې دفن کړله. فلما اصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم اخبر بها. د هغې متعلق ورته اصحاب کرامو خبر ورکړه چې هغه مونږ خښه کړې دا خو وفات شوې ده. حضور صلی الله علیه وسلم رنګ تک سور شو، ارشاد یې وفرمایه هلا اذنتموني، تاسو ولې ما ته د دې واقعې خبر نه راکاو؟ ما ته به م ویلې وې، زه به د هغې په جنازه کې شرکت ما کړی وې، د هغې دپاره به ما دعا غوښتلې وې. اخو یو داسې لویه هستي وه چې خپل ځان یې مسجد ته وقف کړی و، د مسجد خیال به یې ساته. به هر حال حضور صلی الله علیه وسلم اصحاب د ځان سره کړل او د هغې قبر خواته لاړل. صحابه کرامو ته حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایه صفونه جوړ کړئ. زه په دې زنانه باندې ام محجن نوم دی، ابن حجر اسقلانی رحم الله فتح الباری کې لیکلي دي. حضور صلی الله علیه وسلم په هغه زنانه باندې مونځ کوي او صحابه کرام دا شاته ولاړ دي، مونځ وشو. حضور صلی الله علیه وسلم چې چا د جماعت سره نسبت ساته هغې له دومره فضیلت ورکړه چې هغه خښه شوې ده
دا غي باوجود زی او حضور صلی الله علیه وسلم دا غي په قبر باندې دوباره منځ کوي د جنازې منځ په دوباره کوي دومره لوی اهمیت حضور صلی الله علیه وسلم څوک چې په تعمیر د مسجد کې حصہ اخلي هغې ته ورکړی دی او بیا حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې بېشکه دا قبرونه چې کوم دي مملوءة ظلما ان هذه القبور مملوءة ظلما چې دا قبرونه دا د تیارې نه ډک دي ولیکن کله چې زه په یو قبر باندې مونځ وکم نو یتنور بصلاتي هغه قبرونه چې کوم دي زما د مونځ د وجې نه منور شي روښانه شي فدعا لها بیا حضور صلی الله علیه وسلم د هغې زنانه دپاره دعا وکړله او راواپس شو فانصرف اوس دې حدیث مبارک کې موږ ته یو څو سبقونه میلاویږي یو دا چې ګوره د اصحابو په دور کې صحابه کرام خو پرېږده هغې خو به ورځ او شپه په مسجد کې وو خدمت به یې کاو خو لیکن د کلي زنانه هغې هم مسجد له غاړه ورکړې هغې به هم د مسجد خدمت کاو یو خبر دویمه خبره دا ثابته شوه چې حضور صلی الله علیه وسلم هغه حبشي زنانې ته څومره زیات اهمیت ورکړ دومره اهمیت یې ورکړ چې په یو بل روایت کې راځي صحابه کرام ناست دي حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې صحابه کرامو تاسو ته څه پته ده هغه زنانه چې دلته به خدمت کاو هغه زه په جنت کې وینم چې اوس هم په مسجد کې په جنت کې جارو وهي تاسو وایئ سبحان الله جنت ته هم داخله شوه او کوم خدمت چې به دلته د مسجد کاو هغه خدمت ورته الله جل جلاله هلته کې هم حواله کړ او هم په دغه موقع باندې حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي صحابه کرام ولاړ دي د هغې قبر مخې ته تپوس کوي حضور صلی الله علیه وسلم د هغې زنانه نه ای العمل وجدت افضل چې ای ام محجن تا په دنیا کې د ټولو نه لوی عمل په قبر کې د ثواب په اعتبار سره کم ومونده ته چې قبر ته درغلی نو تا د ثواب په اعتبار سره لوی عمل کم یو معلوم شو صحابه کرام عرض کوي یا رسول الله دا خو مړه ده ولې دا ستا دا خبرې اوري حضور صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایي ولې دا خو مړه شوې ده دا ستا دا خبرې اوري حضور صلی الله علیه وسلم عجیبه جمله فرمایي وای او ستاسو نه زیاتې اوري په پنجپیریانو باندې رد دی وای ستاسو نه زیاتې اوري زما دا خبرې دا زنانه ستاسو نه زیاتې اوري او بیا حضور صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته عرض کوي ارشاد فرمایي چې دې زنانه ماته ویل چې په قبر کې د ټولو نه لوی عمل چې ما د ثواب په اعتبار سره موندلی دی نو هغه د مسجد خدمت کول دی تاسو وایئ سبحان الله د مسجد خدمت کول دي د مسجد خدمت په هر قسمه صورت کې کولی شي او دې مسجد ته الله جل جلاله ډېر لوی فضیلت ورکړی دی دا فضیلت یې ورته ځکه ورکړی دی چې د دې مسجد سره ډېر خلک متعلق دي ډېر څیزونه د دې مسجد سره متعلق دي هغه څنګه د خپل مسجد اهمیت څه دی دا ځمکه دا د تحت الثرا پورې د ومې ځمکې پورې لاندې مسجد دی دا ځمکه د مسجد دا د اسمان د هغه څوکو پورې دا مسجد دی لکه څنګه یو کس دی که چېرې هغه د مسجد دپاره دومره ځمکه ورکړه نو د قیامت په ورځ باندې داسې به نه وي چې د ده په عمل کې به هغه خاوره راجمع شي او واچولی شي په تله کې نه د ومې ځمکې پورې چې لاندې څومره ځمکه ده او خاوره ده
دا به راغستلی کېږي او د هغه په عملنامه کې به اچولی کېږي. د اسمانه پورې چې څومره خلا ده د دې دا څومره سپیس دی دا به د ده په عملنامه کې اچولی کېږي. همدغه وجه ده چې یو کس دی هغه په جهاز کې مونځ کوي. جهاز کې مونځ کېږي که نه کېږي؟ کېږي که نه په جهاز کې مونځ؟ جهاز کې مونځ ولې کېږي؟ اخو د کعبې نه اوچت روان دی که نه؟ کعبه لاندې پاتې شي جهاز اوچت روان. خو دا کعبه تر اسمانه پورې کعبه ده، تر اسمانه پورې کعبه ده. دغه شان په محله کې هر یو مسجد تر اسمانه پورې مسجد دی. که څوک په تاخانه کې مونځ کوي د مسجد ځای دی هغه هم مسجد دی. که څوک دریم څلورم پنځم چت جوړوي نو هغه هم مسجد دی. دا ټول به د قیامت په ورځ باندې که چا په دې کې هر څومره چې کوم دی نو چنده تعاون کړی دی دا به د قیامت په ورځ باندې د ده په عملنامه کې حسابېږي. مسند بزار کې یو روایت نقل کړی دی او دغه شان متجر الرابح کې فی ثواب العمل الصالح کې یو روایت نقل کړی دی. ارشاد فرمای چې حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای چې چا په مسجد کې د مړز د جالې عمره ځای جوړ کړ بنى الله له بیتا فی الجنه مثله او افضل منه. دوانه روایت راځي چې چا په مسجد کې د مړز د جالې عمره ځای جوړ کړ یا یې ځمکه ورکړه یا یې تعاون وکړه د هغې تعاون د وجې نه هلته کې ځای جوړ شو نو د قیامت په ورځ باندې به الله جل جلاله هغه ته یو کور روښانه جوړ کړي. څنګه کور به جوړي؟ منهاج السنن کې مفتی فرید رحمه الله دوه قسمه تشریحات تدې کړي دي د دې حدیث مبارک. دغه شان فتح الباری کې هم حافظ صاحب کړي دي، عمده کې امام عینی کړي دي. دوه قسمه تشریحات کړي دي. اولنۍ تشریح دا ده حدیث داسې دی تقریبا چې من بنا لله مسجدا قدر مفحص قطات بنى الله له بیتا فی الجنه. داسې حدیث دی. دوه قسمه تشریحات څنګه کړي دي؟ اولنۍ تشریح فرمایي مفتی فرید رحمه الله چې دا به طور مبالغه ده د خلکو د تشویق دپاره او د هغې د برانګېخته کولو دپاره حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایه چې که چرې په تاسو کې یو کس ورکوټی شان ځای هم جوړ کړي نو د قیامت په ورځ باندې به الله جل جلاله هغې ته یو کور ښایسته په جنت کې جوړ کړي. یو تشریح دا ده. دویمه تشریح دا شوې ده ابن حجر اسقلانی رحم الله فرمایي وی حضور صلی الله علیه وسلم دلته یو لفظ استعمال کړی دی قطات مړز. د دې د رجال متعلق ولې ویلي دي؟ د دې د رجال متعلق بله یو جالبه یاده کړې وه. دا وایي د ځکه د دې وجې نه یاده کړې ده چې په پرندو کې د ټولو نه ورکوټې جاله چې کوموي نو هغه د مړز وي. مړز د ځان دپاره ورکوټې شان جاله جوړوي، دومره جاله جوړوي چې هغه پکې صرف کیني. نو حضور صلی الله علیه وسلم د مړز دا جاله ځکه ذکر کړله که یو کس دی د هغه وس دس نه رسي او هغه په مسجد کې دومره روپۍ ورکړي چې په مسجد کې د مړز د جالې مطابق یو ځای جوړ شو نو د قیامت په ورځ باندې به الله جل جلاله دته په آخرت کې کور جوړی چې سبا څوک دا وینا نه کوي چې یاره زما څخه روپۍ نه وي ما په مسجد کې څنګه روپۍ ورکړې وي. نو حضور صلی الله علیه وسلم د مړز د جالې مطابق قدر ذکر کو چې سبا د چا دا اعتراض اډو ختم شي. همدغه وجه ده یو بزرګ نه مې یو واقعه اورېدله چې په حجاز کې یو شخص وزیرو هغه یو مسجد جوړ کړ او مسجد یې داسې جوړ کړ چې ټولو خلکو ته یې وویل چې یوه روپۍ به څوک نه ورکوي په دې مسجد کې.
ټولې روپۍ به زه لګوم. مسجد روان دی، جوړیږي مکمل شو. خوب یې نه دی. خوب کې ولیدل چې یو لویه بنګله په جنت کې جوړه شوې ده. د تپوس وکړي چې دا د چا ده؟ څه ته وینا وشوه چې دا خو ستا ده، تا مسجد جوړ کړی دی، الله جل جلاله تا د دلته کې یو بنګله جوړه کړې ده، کور یې جوړ کړی دی. د دې خواته یو بله بنګله هم ده ولیده. دی وایي ما تپوس وکړ چې دا بله بنګله د چا ده؟ وایي دا خو د پلانکي ښځې ده. وایي هغه څنګه؟ ما خو د چا نه 1 روپۍ به دې کې نه ده اخیستې. معلومات کېدل مزدورانو ته وی تاسو خو د چا نه روپۍ نه دي اخیستې که نه؟ وایي نه مونږ خو د چا نه روپۍ نه دي اخیستې. بیا چې معلومات وشو ښه نو پته ولګېده چې هلته کې یو زنانه وه. د هغې متعلق دا دي چې دا مزدور ووی چې ما دا بالټۍ را اوچتاو، یو ځای مې اوبه کاو، دا بالټۍ وشلې، دا اوبه ترې لاندې لاړې. دلته یو زنانه را روانه وه چې زه یې کله ولیدمه نو هغې هغه خپل بالټۍ ماله راکړه چې زه په دې بالټي کې دا اوبه ویسه، اوبه ډکې که او په دې بالټي کې ویسه مسجد ته چې ستا کار پې هلته پوره شي. الله جل جلاله د هغه یو بالټي د وجې نه هغه زنانه ته هلته کې دومره لوی مقام او دومره لوی کور په جنت کې جوړ کړی. تاسو وایئ سبحان الله. د څه د وجې نه؟ د یو بالټي ورکولو د وجې نه. شاید دا بالټۍ به یې بیا اخیستی یم. بیا دا کس وایي دی وزیر حکم وکړه چې دا زنانه دې ماله راوستلی شي او دې زنانه له زه پیسې ورکومه چې دغه ثواب تې ځان له واخلم. راپاسېد سهار د خوب نه راپاسېد، دا خوب و. سهار چې کله راپاسېد زنانه یې راوغوښتله چې ته دومره پیسې واخله او دغه ثواب ماله راکړه او دا بالټۍ په ما باندې را خرڅ کړه، کوم بالټۍ چې هغې ورته وی نه وی دومره تر دې پورې چې کروړونو پورې دی لاړ، چې کروړونو پورې دی لاړ. نو زنانه ورته وایي ولې واقعه څه شوې ده؟ وایي بېګا خو داسې واقعه ما لیدلې په خوب کې. هغه ورته وایي تا بېګا لیدلې ده او دا چې په کومه ورځ باندې ما بالټۍ ورکړی او په هغه ورځ باندې دا واقعه ستا نه ما مخکې لیدلې وه. تاسو وایئ سبحان الله. چې د یو بالټي د قربانۍ د وجې نه الله جل جلاله انسان ته په جنت کې یو محل تیاروي. دا څومره لوی مقام دی. موږ له پکار دا دي چې په مسجد کې هر قسمه خدمت وکړو. زموږ دا مسجد چې کوم دی دا ډېر زیات ضعیف شوی دی. زموږ په دې روډ باندې ډېر مساجد موږ وینو که نه؟ دا زوړ مسجد دی، څومره وخت وشو د دې نوي مسجدونه جوړ شو او هغه درې چته بلکې د زنانو پکې هم جوړ شو اوس سره. او زموږ دا مسجد د سړو دالانه دی برابر شوی. موږ له کوشش پکار دی، محنت پکار دی او دا ډېر لوی عظیم سعادت دی. فیض الباری کې امام العصر انور شاه کشمیری رحم الله لیکلی دي چې دا په کومه خطه باندې په کومه حصه باندې موږ اوسېږو دا حصه به سبا د قیامت په ورځ باندې جهنم ګرځي. دا ځای به ټول جهنم ګرځي. خو علاوه د یو څو ځایونو نه چې هغه به جهنم نه ګرځي. هغه ځایونه څه دي؟ هغه دا ما او تا چې نن ناست یو دا ځایونه دي چې دا ځایونه به جهنم نه وي، دا به د جنت حصې ګرځي. په دې کې چا ځمکه ورکړې ده صرف دا ځایونه به ونه ګرځي او خبره ختم، دا به د جنت حصه شي. بس نه، کم کس چې په دې کې حصه ورکړې ده، په دې کې تعاون کړی دی، په دې کې بل ته دعوت ورکړی دی، په دې کې چنده کړې ده، هغه ټول خلک به په دې کې کینی او قیامت طرف ته به تګ کوي. نو موږ ته پکار دا دی چې د دې دپاره فکرمند شو، د دې دپاره سوچ وکړو چې دا مسجد دی ورکوټه شان مسجد دی. الحمدلله زمونږ اوس آبادي هم سیوا شوه ده، خلک هم سیوا شو. لږ ښه انتظام وکړو او دا د الله کور دی. موږ خپل کورونه جوړو، هغه جوړیږي، الله ولا بندوبست کوي. الله به خپل کور له بندوبست نه کوي؟ کوي به که نه به کوي؟ ضرور به کوي خپل کور له بندوبست. الله ډېر غیرتي ذات دی.
خو چې مونږ لږ حرکت په ځان کې پیدا کو د دې دپاره سعی او کوشش وکړو داسې به کوو که نه جي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین